يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه بالخير لا بالشر بك نستعين يا فتاح فتح علينا مشكلات هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شواهد النقص وسماته. مستأسفاس كتاب ابتداء او شروع نور کلتون کے سبقون شروشی مباز تمہیدی خبر کافی اندازہ سورز دپارا کویشی. استاسو تا معلومت ہے زمون تقریبا 40 ورځې اندازتاً زمون سبقونه لیټ شول. لکه د اختر نه مخکې دغه 35 ورځې 40 ورځې سبقونه کېږي ټوټل. نو دغه 35-40 ورځې زمون سبقونه یو قسم لیټ شول، نو مجبوراً به د هغې کسر څه نه څه حالاتو کې راګرځوو. هغه حالاتو کې دی چې ابتدایي خبرې به ورته کوو، بیا چې تاسو مولیان شئ ځان له ګورئ، او دویم ته کېدی چې اخره کې به لږ شانتې بیا کېدی شي خبره اوږده شي، او دریم ته کې اسبابو کې بیا هر استاد خپل حال ته ګوري چې د خپل کتاب څنګه اندازه باندې ورسوم او په څونه مقدار باندې رسېدی شي. نو بیا موږ هغه حالاتو ته ګورو، هغه موافق به د کتاب ویل کړو. نو کله ځای مثال په طور وخت ډېر نو موږ په تحقیق زیات کړو، او چې کله وخت کم وي نو بیا د لسو خبرو په ځای اتو ته راکوز کړو، شانتې اهمې خبرې کړو. نو د کتاب اندازې ته هم ګورو، دغه حالاتو ته نو مجبوراً به سبقونه په هغه انداز باندې وضو چې ستاسو سبقونه پوره شي. او انشاءالله زموږ د مدرسې عمده خوبایي کوم وي چې موږ کتابونه پوره کوو. زموږ ملګری چې خپله اوس علوم کراچۍ کې داخله کړې وه عالیه وه، نو هغې دې کې نه تقریري امتحان اخیستو. هغې ما ته ویل چې شریقایب راوړه، شریقایب کې دې امتحان اخیستو. نو تپوس یې کوو نو کېدای شي ابوالله ته شریقایب پړاو چې تاسو شریقایب ویلې دی ما ته چې څونه دی ویلې؟ دی ما ته چې اخره پورې څومره ویلې دی؟ ما هم نه خلاص کړی. ما ته چې ستا نه پته راته نشته، خو موږ اخره پورې خلاص کړی واجبه ده. بیا چې کوم دی عقیده طحاوي دې سره ویلې ده، دا مو څونه ویلې اخره پورې. نو بیا به چې دا پکې دویمه عجیبه چې ده عقیده طحاوي دې سره هم ویلې ده، دواړه خلاص شوي. ما ورته چې زموږ مولوي صاحب یې څه لیکل هم کړي دي، نو عقیده طحاوي به زما مختصر لیکل دي، هغه لیکل مې دا هغه لیکل هم کړي. چې ویې کته وی چې دا پکې درېیمه عجیبه چې د سرحد مولا و هغه یې پکې کتاب لیکل هم کوي که نه، لکه سرحدي لیکل نه کوي. د هغې وجه دی چې زموږ د دې سرحد مولیان داسې دي چې د هغې مصروفیات حد درجه زیات. زما مصروفیاتو ته وګورې ته به زما په درس افطرین ووایې که نه. دا د اکثر او د پنجاب مولیان خو نه وي چې دلته درس وکړي او دلته عسکر که ښه بېغمه خپله کمره کې ناست داسې زیاته ما برابر کړه چې بهر مې د مدرسې نه مه وباسه، دننه زما ضرورت پوره کړه. د سهار نه تر مازدیګره به انشاءالله دا کتابونه ته پړاوم که نه، او بیا داسې فن پخه چې په دې فن لیکل کوه چې پوه نه کړم چې کوم دی نو بیا ته ګیله وکړم. خو زموږ زندګي خو بهر دغه حالاتو کې برابر یوه نیمه دوه ګنټې خو زما سره په مزل نه دي که نه. بیا هلته چې کوم دی روی قوم دی، د چا جرګۍ، د چا سر خوږي، د چا پښې خوږي، بیا راخلاصې زما غاښ خوږي که نه. بیا راخلاصې زما په سر درد دی، چا دا مې نوسۍ جوړي، یاره چې هلته زموږ وانه ده هلته راسه لاړ شه، دا مو پلانکۍ چل دی. نو دغه ورځې دې پسې ګرځو. نماز سلطان منځه نه پس چې بیا ترجمه وکړه نیمه ګېټه،
د هغې نه چې اوزګار شمه چې دا قوم بوډه شي بیا کور ته راشه یو څو منټه خپل بچو سره کښېنه چې هغې بوډه شي بیا خپل کتاب نو په دې وخت کې بېرته کتاب هم راولچه که بیا ته کتاب هم داس کوه نو بهر کې خو هغه به دا پکې لا بله عجیبه چې د سرحد مولا و هغه دې پکې لا کتاب هم لیکي که نه نو الحمدلله کتاب لیکل دومره سیز دی تېر شوي کال چې دا حالات وران شول نو پروګرامونه هم ختم شول په کور کې لږ شریکې ناستم که نه کوټیان یې په کور کې ناستم هغې نه هم بله پیدا وکړه نو حدیث یو مقدمه مې لیکله الله پاک هغه مقدمه توفیق راکړه نو غونډه ولیکله نو انشاءالله هم کمپیوټر کېږي نو که قسمت و تاسو دورې ته بیا راشئ نو دا احادیث چې کوم شروع کېږي هغه مقدمې باندې چې کوم بیان کېږي مثال احادیث څه کوي د هغې تعارف د هغې چې کوم د مثال حجیت خبر واحد څه کوي کلام کې څه کوي اصطلاحات د احادیثو اصطلاحات د کتابونو منکرین حدیث د هغې چې کوم د دلایل د هغې نه جوابونه نو صوفیانو کې بیا چې کوم دی دغه پیدا کې واغستې نه لږ ټیم میلاو شو چې زموږ دا بیا صوفیانو چې غوړ کړل په پروګرامونو باندې پروګرامونه خو ملتوي شول نو میاشتې په کور کې کېناستل نو میاشتې چې کېناستل نو بس هغه لیکل مې وکړل نو هغه تقریبا کېدای شي دغه 200 څپې 300 پورې هغه برابر شي نو بهر کې نو لیکل راته د اسم نه وي چې لږ ټیم راته میلاو شي که نه که ټیم نه وي څه به پکې لیکلی ښه جي نو خبره مو دا کوله چې بهر خبرې به لږې راکړه مو پکې نو ستاسو مخې ته چې کوم ملا کتاب لیکلی نو ستا په شان ته یو عالم دی طالب دی ډېر چې کوم دی محنتي انسان دا یو عالم دی نو موږ د علماو احوال ذکر کوو دې دپاره چې ستاسو شوق پیدا شي ستاسو رغبت او مینه پیدا شي چې د دې عالم حال معلوم کړي د هغه د زده کړه وکړي چې تم په هغه شوق باندې تعلیمي او درس او علم حاصل کړي لهذا دا صاحب دی لقب د سعد الدین مشهور دی په سعد الدین باندې خپل نوم یې دی مسعود د پلار نوم یې دی عمر د پلار نوم یې دی عمر او دا چې کوم دی مشهور دی په قاضي فخر الدین باندې څنګه چې دی مشهور دی په سعد الدین باندې نوم یې دی مسعود نو پلار یې چې کوم دی عمر دی او مشهور دی قاضي فخر الدین باندې او د نیکه نوم یې دی عبدالله مشهور دی په برهان الدین باندې لهذا سلسله نسب داسې ده سعد الدین مسعود ابن قاضي فخر الدين عمر ابن برهان الدين عبد الله او دا مشهور دی په تخت الزاری باندې نسبت دی تخت الزار ته تخت الزار دا د زیر نوم دی هغه نسبت کېږي تخت الزاری او د ده نسبت ویلی شي چې کوم نسعي نسا ته نسبت کېږي نسعي دا علامه سعد الدین د سفر په میاشت کې پیدا دی 722 هجری د سفر په میاشت کې 722 هجری تخت الزار چې کوم دی د خراسان علاقه ده هلته پیدا دی ښکاره خبرې چې کوم بچی پیدا شي نو لومبی تعلیم د خپلې علاقې نه شروع کړي نو خراسان او تخت الزار کې د علم حصول شروع کړی د ده ابتدایي استادان عز الدین ایجي ورته وایي د هغه حلقه درس کې ناست دی عز الدین ایجي خو ابتدا کې دا صاحب ذهني لحاظ باندې لږ کمزور کله طالب ذهین وي خپل محنت کوي او کله طالب ذهني لحاظ باندې کمزور وي خپل محنت جاري ساتي همت نه کوي دا د الله احسان بیچاره تیز ذهن پر بیچاره کمزورې وي چې د الله تقسیم نو د ده ذهن کمزور خو خپل کافي محنت دی کوم یو ځل د شپې چې کوم دی خوب وکړو نو په خوب کې لګېږي خپل کتابونه مطالعه ملګری ورپسې راغلی ورته وایي راځه بار چکر نه دی ورته وایي زه چکر له نیم راغلی طالب دې ته وایي موږ کیسې دې لپاره یو ملګری به هغه لوکړي تا به د خپل کار نه وباسي ورته به خپل ځان د کار نه وباسي دی کتاب بولي خوب کې چې کوم دی ملګری ورته وایي راځه چکر لګو دی زه چکر لګو نه کوم اتې لاړ لږ وخت پسې وروسته بیا راغی ساده راځه چکر لګو
ورته ویل چکر نه چې خپل سره کتاب ګورم خوب کې په کتاب باندې پروت دریم زبر پسې بیا راغی دا ورته وی نبی علیہ السلام دی غواړي بس کتاب یې بند وځو نو خو کې ګوري چې دا سه بهات لاړه منونی دي هلته نبی علیہ السلام ولاړ دی والسلام علیه دا مصافحه ستړي مشي وکړه نبی پیغمبر علیہ السلام مسکا دی ورته وی ساده تاسو ما درې کړه جواب وکړه شکه راځي ورته وی چې مخکې ما ته نو ویل چې نبی علیہ السلام دی غواړي دریم ځل راته وی چې پیغمبر علیہ السلام دی غواړي چې دا کړي بیا د خپل حاضر شوی چې دا خبره وشو نبی عليه ورته وی چې الله پیغمبر زما ذهن کنټرول سبقونه نه کوي نبی کریم علیہ السلام توفا د خپل ګلوکا چې خپل ګلوکا نبی علیہ السلام په لاړې مبارک کې واچو طالبی دا ډېره مبارکه زندگی وی رستم مبارکه طالبی ډېره مبارکه زندگی پکار د تاسو د نبی کریم علیه السلام ملاقات کوي د نبی علیه السلام سره تاسو خبرې وي بهر کې په نو چې واپس راغلی چې کوم د سحر سبق ته کېناستو عز الدین ایجی صاحب کتاب پڑھو کنو دیر آپاس ایجی کو دیزا کہ دا کتاب دا سوئی پڑھا دی استاد جو سوچو کہ دا خبر ہم ٹھیک تھا یہ چیتا سو دا سبق دا سیوی کو سما کو دیزا کہ دا سی اشکال یا دا سے نور تا پوزدنا استاد حیران شو چہرہ کا پکو پرون پسنہ کوئی دا یا صاحب انکا اليوم لیسا کام سی من خود دا سی پرون خود سے نبی او حقیقتا دا سی چې نن څنګه دی نو پرون هغه شان دي ځکه نو چې نبی علیہ السلام ملاقات او د نبی علیہ السلام لاړې مبارکه خپل راغلي الله جل جلاله د دې صاحب مخکې چې کوم دې ذکر کړو ډېر وی علامت نه جوړ شپږ کال عمر کې چې کوم دې د تصنیفات شروع کړو تصریف زنجانی علم صرف کې د داړو باندې کتاب د رسول سره عمر کې لیکل نو دا سه عالم متبحر دې نه جوړ شو چې عوام خواص حکومت تمام ته مقبول هغه زمانہ کې حاکم چې کوم دی خراسان تیمورلنګ باچای ورته نو د ایران افغانستان سمرقند په دې غونډه باندې د حکومت او دا تیمورلنګ ته داسې محبوب سړی چې د سره بل څوک نه برابر او ډېر ګرانو چې دا ډېر لوی عالم هغه وخت کې کوم د خلکو قدردان خلک پیژندل یو ځل داسې وشول چې تیمورلنګ سکارو دا لوی حکومت دی چې ته د هغه وستې اشیا نه ته چې کوم د استازي ایران ته لېږي په خره په خچر باندې نو ځای په ځای باندې به چوکو کې دوی چې کوم د اسونه ودرولي نو دا به سرکاري اسونه دپاره د پیغام رسولو تیمورلنګ خپل استازی ولېږو چې دا خبر پلانکي ځای ته زر ورسوله په دې اس سور شه هغه چوکۍ کې به پرېږدي هلته به بل تازه دم اس والي پلانکي چوکۍ کې به پرېږدي او که په دې لار کې د چا اس هم تاته میلاویږي او ستا کالي د خپل اس هغه ځای باندې پرېږدوه او د پردی اس روان کړه د صدر اډر دی خو دا ورسوه نو دې دغه شانتې په جاتۍ باندې پیغام روان کړی علامه تفتزاني د خپلو ملګرو سره یو ځای کېدی او دا وی خپل اصول د تفتزاني صاحب اس په کوم سری دغه سړی چې راغلی نو هغه خو تادي وه هسې ستړی شوی نو هغه هسې پرېښوده چې که د په دې اسونو کې ښکلی اس د تفتزاني جدې ته وخته طالبان وکتله د مولي صاحب اس یې وکړه هغه د مولي صاحب ډوډۍ بوتله مولي صاحب ستا هغه ګاډه خې بوته ورشي که راویې کړتلې طالبانو پسې اسونه ور واچول واپس یې سړی راوګرځول هلکه زما اس مې ولې بوتلې د صدر صاحب اډر و چې د چا اس ته میلاویږي په هغه سوارېږه خو زما اډر ورسوه تفتزاني یو څو سکړي دي ویستي دا ته ګوره صدر ته ګوره خوش اس نه خپل اس دې ولوځه هسې ترې راواخیست استازي خپل پیغام ورسوه واپس چې راغی تیمورلنګ ته غونډه قیسه وکړه چې ما سره تفتزاني داسې عمل وکړ بادشاه د غصې نه ډکېږي او تشي ښه چې کوم دی خبره غوسه شو دی سوچ کو چې کوم دی ورته وی که دا عمل زما زوی کړی وی شاهروخ زوی دی که شاهروخ داسې عمل کړی وی ما به له سزا ورکړې وه خو علامه تفتزاني داسې سړی دی چې هغه ته هېڅ نشم کوي د علامه تفتزاني قلم داسې روان دی چې د تیمورلنګ توره داسې نه چلېږي هغه وخت بادشاهانو فخر په توره کوه کافرانو ته به جواب وکړي اسلام راوړېږي له تیار شه بادشاه درلې وایي چې دا څومره
د کفر ملکونه د تیمورلنګ تورې اغستې دي، نو زما توره دونه نه چلېږي څوک چې د علامه تفتزاني قلم چلي، نو زه هغه ته هېڅ نه شم کولی. داسې مقبول سړی بهر کې په عوامو کې خواصو کې چې د کوم خدمات د کتابونو او د دین کړي دي، کتابونه چې د ولیکل نو هغه داسې مشهور شول. هغه وخت کې به طریقه دا وه چې د جمعې په ورځ به چوټي وه، نو طالب به د جمعې په ورځ ځان له دا کتاب د بل نه ولیکو، لکه پرېس خو وونه، نو د هفتې او اتوار به درس وکړو. د ګل په ورځ باندې به چې کوم دی دا 3 ورځې درس پوره شو، 9 په ورځ باندې بیا چوټي کړه چې طالب د بل نه دا کتاب ولیکي. شروع زیارت به بیا درس وکړو، نو دا 5 ورځې به درس کېده او 2 ورځې به چوټي وه د طالب د کتاب د لیکلو لپاره. علامه شمس الدین یو قابل مدرس دی، د کتابونه چې کوم دی درس کول بیا خو هغه دومره زیات بره شو چې اوس ده سره یوه نسخه ده، د هغې نه چاپېر 10 کسان ته وشي، خو اخوا 10 نور چې کوم دی هغوی ته نه رسېږي. مجبوراً به هغه 3 ورځې سبق او 3 ورځې به چوټي کوله. د ده په کتابونو داسې چې کوم دی هغه شروع شو. د دې وجې نه ډېر بهترین کتابونه لیکلي دي. متول د کتاب دی چې کله متول ولیکو او بادشاه تیمورلنګ پې راوړو وایي ما دا کتاب لیکلی متول. بادشاه وکتو علماو ته چې کېښودو نو په دنیا باندې فخر کوو چې داسې عالم هم شته چې د متول په شانه کتاب لیکلی شي. او بیا د افغانستان صوبه د ایران سره لګېدلې، هرات ورته وایي. افغانستان وروسته د افغانستان حصه ده او مستقله صوبه د هرات ورته وایي، دا ایران سره لګېدلې صوبه ده، کوم چې جلال آباد د پاکستان سره لګېدلی. د هرات چې کومه عظیم د ښار قلا وه، د دې قلا په دې ګېټ باندې متول غونډ ولیکو. مثال دا دومره د هغه ځای پر دا قلا ګېټ دی، نو په دې غونډ ګېټ باندې متول ولیکو، وایي خلک داسې کتابونه لیکي چې بادشاه پې فخر کوه. دا د علامه تفتزاني کتاب و چې په دنیا یې فخر کوه، بادشاه د فخر دپاره د هرات ته دروازه ولیکو. نن متول ملا پیجري الامه اینی شو ویل ګران تاسو ګم نه کوئ یا حقیقت هم داسې متول یقینا پیچیده کتاب، متول پیچیده کتاب دی. الحمدلله چې کوم دی ما د خپل ویلو سره غالبا چې 3 که 4 کلمات درس کړی کوم، نو قاضي هم ځان ته څه وایي، مسلم ثبوت ورباندې مقاله ځان ته څه وایي، خو دغه دونه ګران نه دی. متول لومبنی حساب بالکل چې کوم دی اوچ کاڼي داسې ګران، اوچ کاڼي دي داسې ګران کتاب، نو د هر مولا او د هر طالب د ویلو نه دی. نو به هر کیف متول داسې کتاب و چې کوم دی اوس غونډ کتابونه درس خلکو ویستل، هغه څوک وایي د طالب پیچلي هم صدر لاړه، متول لاړه، قاضي حمدالله چې کوم دی خوشجیار سبی شداد و تصریح و شر جرمني جذباب رکن دوسو خلاصة الحساب و دا ټول چې کوم دی تاسو پېژنئ نو تاسو به څه وایئ. نو کله طالبانو ته هم چې کوم دی سره د پنجابیانو یو کتاب مو زده کړی دی ارشاد الصالح، دا پنجابی کتاب دی. پنجابیان چې مخې ته څه ګوري هغې نه اخوا اخوا بل اخوا نه ګوري، دغې ته ګوري دغه شی وي. نو ارشاد الصالح کې دغه شانې هر څه لیکلي دي. زموږ په وخت کې ارشاد الصالح د سره چا پېژندم نه کتاب کې دا کتاب ځکه چا کتاب نه وی، ځکه یو لوړ چې داسې ولیکي که نه او د پاسه پیسیز راکاږي وایي دا زور دی، لاندې ورته زیر ده، نو تاسو ورته الف زر آ الف زر ای الف ای او، نو بیا هم لږ شانې سوچ غواړي. پنجابیان په دې نه پوهېږي، هغه ته به داسې لیکي الف زور آ، اوس خخه داسې الف زور آ، او دا بل به یوازې داسې ډش نه راکاږي الف زیر ای، په دې حروف یې به ورته لیکي. ارشاد الصالح دغه شانې لیکل کړي. نو تاسو هغه وایئ. د دې نه اخوا تاسو دستور پېژنئ، تاسو چې کوم دی اصولګري پېژنئ، تاسو مراحه پېژنئ، تاسو چې کوم دی شافعیه پېژنئ، تاسو الفیه پېژنئ. سره دا پخواني دا کتابونه به طالبانو دی که نه، نو سخت دا غونډ لرې شوه. نو تاسو کې څه شی وایئ؟ نن کې دغه شانتې بل د بهر کې متول پیچیده کتاب دی، هغه باندې بادشاهانو فخر کوو، نن یې مولیان طالبان نه وایي. ښه جي دغه مختلف کتابونه دي دې حضرت ته چې الله کوم قبولیت ورکړی دی، نو لوی سعادت د ده دا دی چې دا څومره کتابونه درس کېږي د ټولو نه زیات مدرس کتابونه د علامه تفتزاني دي. ابتدا کې چې راوالی تهذیب المنطق والکلام،
تهذیب المنطق دا کتاب دی هغې باندې عبدالله یزدي لیکل کړي شرح تهذیب یو شرح تهذیب دا عبدالله یزدي دی یو متن دی تهذیب المنطق والکلام دا د علامه تفتزاني کتاب دی زنجاني چې کوم دی د هغې شرح تصریف زنجاني دا د علامه تفتزاني کتاب دی دا مدرس دی لږ چې راچوت شي خامسې ته راشي چې کوم دی نو سعدیه شرح شمسیه دا د علامه تفتزاني کتاب دی همدارنګه چې کوم دی مختصر المعانی د علامه تفتزاني کتاب دی مطول مدرس کتاب دی دا د علامه تفتزاني کتاب دی شرح عقاید مدرس درس نظامی کې د علامه تفتزاني کتاب دی تنویر چې تاسو په دې درجه کې وایي دا د علامه تفتزاني کتاب دی که یو عالم دومره کتابونه په درس نظامی کې د بل چا نشته چې څونه د علامه تفتزاني نور کتابونه باندې څه کوله چې کوم تاسو په درس کې وایي دا څومره ډېر نو لهذا یو لوی علم الله دې صاحب ته ورکړی چې دغه کتابونه داسې مقبول دي دا دې وجې نه چې کوم دی علما حضرات د هغه په شان کې فرمایي علامه تحتوي د احناف یو عالم دی هغه فرمایي دا علامه تفتزاني داسې سړی دی چې کوم دی انتهت الیه الریاسة الحنفیه علامه تفتزاني د خپل زمانې داسې عالم دی چې د احناف د علماو مشري په دغه ځای پوره شوې ده انتهت الیه الریاسة الحنفیه کفوی چې کوم دی مورخ دی هغه ذکر کوي علامه تفتزاني کان من محاسن الزمان د خپل زمانې داسې محاسن او داسې د خوبایانو عالم بل نه لم تر العیون مثله دا داسې عالم و چې سترګو داسې عالم بل نه دی کتلی داسې عالم بل چا نه دی کتلی ابن خلدون وایي مصر ته رالم د خراسان یو نوجوان عالم کتابونه مې وکتل شرح عقاید مې وکتو تلویح مې وکتله مختصر متول مې وکتو د دې نوجوان کتابونه چې ما وکتل نو دا یو متبحر نوجوان د خراسان دی دته الله دې لوی علم ورکړی د کتابونو نه پته لګي ته کتاب وګوره د عالم پته لګي چې د څونه مقدار باندې او دا به تاسو په مختصر کې کتلی او که پوه شوي که نه یې پوه شوي هغه ستاسو خپل کار دی د تاسو د کتابونو انشاءالله طریقه دا ښیم وکړه چې علامه ګران ځایونه په کتابونو کې کم دي ځینې ځایونه ګران دي په کتاب ځینې اسان دي طریقه کې ورخیل چې د علامه طریقه داسې وي دا چې داسې انداز ته لاړ شي نو بیا ځای پیچیده وي به درخیل چې اوس ښه چې کوم ده ګوره ذهن کلو که دا ځای پیچیده دی او بعض ځایونه اسان دي نه به هر کې تلوي کې دغه طریقه وي مختصر کې داسې طریقه وي نو به هر کې فرمایي چې د دې عالم کتابونه مو وکتل نو دا یو لوی عالم متبحر د خراسان چې هغه کوم کتابونه لیکلي دي خو د دنیا ژوند سره زنده لمحات وي علماو په منځ کې د هغه قدر علمي خدمات او بادشاهانو اخري تلل د دنیا نه چې کوم دی فنا نو دا په 22 محرم باندې 792 کې د دنیا نه تللی 22 محرم 792 کې د دنیا نه تللی او څنګه تللی دی دا غیرت چې سره په کومو چې تاسو کوم غیرت راشي کنه تاسو امتحانات را رواني د تعلیق سره پیښ شو نو چلو شو نه دی غیرت څنګه پیښ بل رانه پوزیشن واغستو می خیر ده کنه یو کس په پوزیشن هغه پتا څه چل شوی پتا څه چل شوی چې ستانه بل کس پوزیشن هغه ان شاء الله موږ کې تاسو خپل خبرې له کله وکړو زما د کاپیه پرچا و زمانه نن په نمبر یو استاد په سراله مو ته چې استاد په یو نمبر نه کار نشته خو صرف تاسو دا کوم چې صرف خپل غلطي وړاندې چې ما پاتې غلطي کړل ما خپل پرچه کې غلطي نه معلومیږي زه خپل کې دې شي هغه غلطي چې کوم دی او ما صحیح کوي زه صرف خپل غلطي وړم نو ما ته یاد شي چې دا ترکیب پکې راغلی و چې اسباب د غیر انصراف الوصف شرطه العلميه ان يكون في الاصل ما ته دا ترکیب کا غلط کړی ما ته چې تاسو ته وکړئ زه تاسو ترکیب کوم ترکیب مې ته فالو کړه ترکیب جدا زما ترکیب ما ته یاد دا کسې ما په پرچه کې لیکلی همدا کسې تاسو راته ویلی دی نو غلط څنګه ما ته ویل چې کوم دی نه دا تا زده کړی غلط دی
لیکل یې غلط دی مؤرخ راته وایي کوم ځای غلط دی دلته استاد څه ونه بیا اخوا نور ما چېړنه بیا ته زم دغه استاد یې څه ونه خو به هر کې زما 100% الحمدلله چې ترکیب کوم دي بس استاد چې څه کړي تعریف یې طریقه زما نمبر کم شو ولې کم شو دی چې خپل غلطي وړه دغه څه کم نشه چې راستا نمبر کې چې په شریعت کې زما د نمبر ولې کړ شي خپل غلطي وړه ما کوم ځای غلطي کړې علامه تفتزانی او میر سید سند د دوه لوی علماء یو ځل چې کوم دی بادشاہ مخ کې چې کوم دی او دا قاضي په مخ کې د په مسالې باندې بحث شروع شو او میر سید سند په علمیت کې تفتزانی ته نه رسیدو البته خله د میر سید سند چې کوم دی هغه ډېره زیاته زړه وره او خله د علامه داسې نه علم یو ځای خله ډېر لګېده او اخوا چې کوم حاکم او قاضي هغه معتزلی او د علامه سره ډېر نه لګېده په هر کې اوږده کیسه چې کوم دی تواریخ وکړې ده هغه چې کوم د میر سید سند کلام چوت کو د علامه تفتزانی خبره به کمزورې کړه نو چې کله دا خبره په مجلس کې کمزورې شوه بې شمېره دلایل د ذکر کړه خو قاضي فیصله داسې وکړه چې ویې کړه د هغه ځای نه دی بیمار غیرت دې ته وایي بس چې هغه بیمار شو پرېوته بس مړ شو خیال کې راغله خبره غیرت دې زده کړو چې تاسو نمبر یې کمې نه شي خیال کېدل وړاندې خبره ده چې نمبر یې کمې نه شي چې کوم د خپل محنت وکړي انا بس دا د مصنف څو خبرې وي ستاسو د شوق دپاره چې تاسو دغه شانې تعلیمونو کې الله دې تاسو توفیق نصیب کړي صلی الله تعالی